بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرز عليه. عائشة رضي الله تعالى عنها فرمائي چې نبی صلی الله علیه وسلم وو چې کله کله به بعض عمل بعض کار هغه پرې خو به دا و چې دا نیک عمل وکړي، خو د بعضی وجوهاتو په بنا باندې عمل نیک عمل بعضی وخت کې پرې ښودلو او یره دا و یې نه چې خلک به په عمل وکړي او په دې باندې به پرې شي، نو بیا به دې ته مشکلات دي. نبی صلی الله علیه وسلم په امت باندې دومره مهربان چې د امت تکلیف هغه نه خوښو. لکه د تراویح باره کې چې کوم مسله راځي، نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ ودرېد خپل د اعتکاف د پاره چې کوم ځای جوړ کړو، خلک ورپسې ودرېدل، یې ډېر خپل خوان دی وی وکړه لکه رضاغه نامخ کې په جمع باندې تراویح نه وي. بیا په دویمه شپه باندې خلک نورم ډېر راغله، په دریمه شپه باندې جمعه ډکو. د حدیث الفاظ وی قریب دا و چې جمعه هغه عاجزه شوې وي، یعنی ځای پکې نور نه و. نبی علیہ السلام ته انتظار کو نبی علیہ السلام راونه ونه درېده. چې سحر شو نو نبی علیہ السلام صحابه وته وی ایمان ته پته و چې تاسو ټول راغلي، او د دې وجه نظر او نو تم چې څنګه چې تاسو باندې پرې شي، تاسو دومره زیات راغلي یې څنګه چې پرې شي در باندې هغه به طاقت نه لري. لکه هغه حدیث مکه تیر شو، صحابي د رسول الله وی ما ورته وی چې د دومره روزو د دې په دومره ټیم کې د قران طاقت مې دی. نبی علیہ السلام بل گزاره کوا ان تر دې پورې چې بیا اخیره کې وی ارمان د چې ما د رسول الله رخصت څه دی هغه قبول کړی. مسکه حدیث تیر شو. نبی علیہ السلام به کله کله نیک عمل پرې خو د په دې بنیاد باندې چې بیا په خلک عمل کوي او فرض وشي. هغه بیا جدا یو مسله ده چې د عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې حضرت عمر رضی الله عنه هغه چې کوم دینو خلک راجمع کړو او په شلو رکعاتو باندې اتفاق راغی. د دې نماز کې لګوډي وو شل امو او دارنګي 39 پورې روایت هم شته، 36 تراویح او 3 رکعات ویتر، دا نور مختلف روایتونه پکې شته. خو به هر حال بیا د عمر رضی الله عنه په زمانه کې اتفاق په شلو باندې رااله او تر 1200 هجری پوری په دې خبره باندې اتفاق وو چې د تراویح چې کوم رکعات دي نو هغه سوري شل به په دې د 200 نه 1200 نورستو څه خلک نشي پیدا شو چې غوي چې نه دا خاطر کوي. او هغه یو دلیل هغه ذکر کا د عائشہ رضی الله عنها روایت ته بخاری کې شته ده. هغه حدیث د څه دی چې ما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یزيد فی رمضان ولا فی غیره الا 11 رکعه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رمضان او غیر رمضان کې بعد یول رکعاتونه سیوا نه کول. خو په حدیث باندې چې کوم خلک وایي چې را اتر رکعات دي نو په خپل هم په دغه حدیث عمل نشته. دا یو جدار چې حدیث کې دغه وایي چې په رمضان او غیر رمضان کې به رسول الله تکول، نو ته په غیر رمضان کې نه کې صرف په رمضان کې. حالانکه د رسول الله خبره ده چې په رمضان او غیر رمضان کې اتر رکعات. دویمه خبره په کې ده چې رسول الله یولس کول، نو اتر رکعات په تراویح شنو دا درې څه شي دا راته لګوي سیبا ٹھیک ده. نو زه خو هم چې زه 3 رکعات ویتر دي، نو ته خو 3 رکعات ویتر نه مانی، ته یو رکعات دي هغه یو رکعات دي.
نو به خبره نه برابرېږي. خبره یې څه ده؟ اګه ډاوډه ده. دا مسلم کې مشته، بخاري کې مشته. خو په دې حدیث چې کومه د هغې مدعا ده او د هغې ټوس دلیل دی، نو په هغې باندې مطلب دا دی چې په خپله پې عمل نه کوي. ځکه چې رسول الله 8 رکعته زه تراویح کړي دي، ټیک ده، ومې منله، خو په رمضان کې هم کړي دي او په غیر رمضان کې هم کړي. نو ته خو صرف په رمضان کې کې غیر رمضان کې خو نه کې. حدیث باندې بل عمل لازم. او دویم رسول الله وتر 3 رکعته کړي دي او تاسو کې 1 رکعت. لہذا په دې حدیث باندې ستاسو خپل عمل نشته. مطلب دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله کله یو نیک عمل او خبره خوخه و چې دا عمل وکما، خو اته نه چې دا فرض شي. نو چې فرض شه نو بیا فرض شه سیبا، نو به د الله غوړي او بیا به تاسو طاقت نه. نو دا د امت د مهربانۍ د وجنا رسول الله وکړه عمل هغه پرې خودل. وعائشة رضی الله تعالی عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا نبي عليه السلام لا يدعو العمل، نبی علیہ السلام با عمل پر خودلو وهو يحب ان يعمل به، خو خبیدا و چې عمل به وکي، خو خشیت ان يعمل به الناس، د دې يرنا چې خلق به